سلامونه ملګرو د چیمپئن ټرافی په دویم سیمی فائنل کې نیوزیلینډ ساوث افریقہ ته په 50 رنزونو باندې شکست ورکو او نیوزیلینډ د چیمپئن ټرافی فائنل ته کوالیفائی شو. فائنل با په دوبۍ کې وی انډیا الریډي فائنل ته کوالیفائی شوی ده. د نیوزیلینډ فائنل با انډیا سره ویږي. د انډیا او د نیوزیلینډ فائنل میچ کې تاسو کوم ټیم د چیمپئن ټرافی چیمپئن لیدل غواړئ چې چیمپئن ټرافی دا ټیم او ګټي انډیا او ګټي ک نیوزیلینډ او ګټي کمنټ را سره لازمي وکړئ. خو په دې ویډیو کې مونږه په سیمی فائنل باندې خبره کو د نیوزیلینډ او د ساوث افریقہ سیمی فائنل باندې. ساوث افریقہ یو ان لکی ټیم دی، همیشه د سیمی فائنل بایلل دی، همیشه د یا فائنل بایلل دی یا سیمی فائنل بایلل دی. ټورنامنت کې د ښه گیم کوي، د ریکارډ تاسو ګورئ نو د چرته سیمی فائنل کې یا فائنل کې ښه گیم نه دی کړي. د سره لک سات نه ور کوي، قسمت ور سره سات نه ور کوي. ک سکورکارډ باندې راشو نیوزیلینډ باندې بیټینګ کړو او 362 رنونه جوړ کړو، شپږ کلاډیان آوټ اور 50 اورونه مکمل واخلیو. ویلیام 21 رنونه جوړ کړي، ریچن راویندرا 101 بالونو باندې 108 رنونه، ویلیامسن 94 بال 102، ڈیریل میچل 37 بال 49، ٹام لاتم 5 بال 4، گلین فلپ 27 بال 49، میچل مائیکل بریسویل 12 بال 16 اور سانٹنر کپتان 1 بال 2 رنونه جوړ کړیو. جی زیات ښه بیټنګ چې کم دی کین ویلیامسن کړی دی، ریچن راویندرا کړی دی اور گلین فلپس کړی دی. 27 بال 49 گلین فلپس هم جوړ کړی دی. د ساوث افریقہ طرف مارکو جانسن 10 اور 79 وکټ، یو نه ډیر زیات ایکسپنسیو بالینګ د کړی دی. لونګي انګیډي 10 اور 72 3 وکټ د ایشتلی دی. رباډا 10 اور 70 2 وکټ، ملډر 6 اور 48 1 وکټ، مہاراج 10 اور 65 9 وکټ، مارکرم 4 اور 23 0 وکټ. جی خبیا د ساوث افریقہ بیټنګ وګورئ نو ساوث افریقہ ښه بیټنګ کړی، ټاپ آرډر چې کوم ډیره ساوث افریقہ ښه بیټنګ کړي. صرف ریکلټن لګ ناکامه شوی، 12 بال 17 رنونه. باوما او وینډر ډوسن زبردست پارټنرشپ دی روان کړی، 71 بال 56 باوما جوړ کړي کپتان صاحب. ډوسن 66 بال 69 رنونه جوړ کړي چې دی هم زبردست طریقې سره لګیاو، خو سانټنر په بال باندې دی بول شو. مارکرم بیا لګ سکور خو کو مارکرم لا زیات سکور پکارو دي ځکه بیا مارکرم اور کلاسن چې کوم دی ناکامه شوی دي. مارکرم 31 اور کلاسن 7 بال 3 رنونه جوړ کړي دي. ډیوډ ملر اخیره پورې ولاړو خو بل ډیر لیټ شو، میچ د فینش نو کو، میچ د فینش کو خو ټیم د پاره ونه غټلو. د 67 بال 100 رنونه جوړ کړی دي. ملډر 13 بال 8 بیا ښکته ګوره دا آل راونډران شي. ملډر د مارکو جانسن دا آل راونډران دي. دای هم کلاسن سره، دای هم ډیوډ ملر سره سات ورنو کو پارټنرشپ و سره بیلډ نو کو. مہاراج دا اوس بالر دی، ایک رباډا 16 اور لونګي انګیډي 2 بال 1 رن جوړ کړی دا بالران دي. جی لکه مارکو جانسن دا چې کوم دی سپینر سوري آل راونډر دی او ملډر چې کوم دی دا آل راونډر دی. له پکارو چې ډیوډ ملر سره سات ور کړی وي او اننګز یې بیلډ کړی وي، خو دلته دی سو نکل. خاله نیوزیلینډ طرف میډ هنری 7 اور 43 2 وکټ، کایل جیمیسن 7 اور 57 وکټ یوم نا، ویلیام اورورک 8 اور 69 یو وکټ نا، مائیکل بریسویل 10 اور 53 یو وکټ. میچ چینجینګ بالینګ چې کوم دی اننګز چینجینګ بالینګ میچل سانټنر کړی دی کپتان صاحب چې 10 اور 43 اور 3 وکټ تر لاسو کړی دي. ریچن راویندرا 5 اور 20 یو وکټ دم خ بالینګ کړی دی. گلین فلپس 3 اور 27 2 وکټ دو هم تر لاسو کړی دي. جی نو نیوزیلینډ دا میچ وګټلو په 50 رنونو باندې اور ساوث افریقہ میچ بایلو، ساوث افریقہ آؤٹ اور نیوزیلینډ فائنل ته کوالیفائی شو. جی د ویډیو کتلو زیاته مننه، والسلام.